بسم الله الرحمن الرحیم. زمون په ملک کې چې منګه ووټ ورکو نو د ووټ ورکولو اصل من کم خلکو لورکو آیا د دې ووټ حقدار کم خلک دي او موږ چې دا ووټ ورکو نو دا منګه په صحیح ځای خپل دا ووټ استعمالو او کنه اکثر خلک په دې پریشانی کې مبتلا وي په دې سوچ کې مبتلا وي چې منګه ووټ نه ورکو ووټ داسې قابله اغستون کې خلک نشته ټول دوکاباز دي ټول فراډیان دي نو د ووټ اصل حقدار چې نو سوچته نه مونږ چاره ووټ مونږ ووټ نه ورکو زما عزتمندو دا سوال غلط دی منګه یو د پاکستان ملک باشنده په پاکستان کې پاتې کیږو په دې باندې زمونږ پورا حق دی او ووټ ورکول دا هم زمونږ یو جمهوریت حق دی او دا ورکول موږ لا لازمي دي که په دې ملک داسې یو نظام قائم شي چې هغه د اسلام د مسلمان د ملک خلاف وي او ما او تا ووټ نه ورکړې نو الله رب العزت په زما واستانه تپوس کوي چې ته په دې ملک پاتې کېدې او ستا د ووټ د نه ورکولو د وجې داسې یو نظام قائم شو چې اسلام ته په هغې باندې ډېر غټ یو تکلیف ورسېد یو نقصان ورسېد نو په دې کې به ما ته په دې سوال کې لازمي بیا مبتلا یو کم خلک چې دا سوال کوي چې موږ ووټ نه ورکوو نو دا سوال خو د هغې نه دی چې آیا الله رب العزت بیا زموږ نه سوال وکړي زموږ به بیا څه جواب ورکړو نو دا کېدی نه شي چې داسې څوک وي په دې چې داسې څوک هم نه د ووټ حقدار دا خو نشي کېدی دنیا خلک دی دنیا عوام دی چې الیکشن ته ودرېږي ښه خلک پکې هم شته بد خلک پکې هم شته معاشره د دنیا ده څنګه چې د لاس پنځه والا ګوتې یو شانته نه وي داسې د دنیا کم خلک کم انسانان چې دي هغه هم یو شانته نه وي خو موږ ته موقع ډېره زر میلاویږي 15 کاله بعد که موږ خپل یو ووټ غلط ځای کې استعمال وکړو نو 15 کاله بعد موږ ته بیا دوباره موقع میلاویږي چې موږ هغه خپل ووټ بیا صحیح ځای کې استعمال نو زما عزتمندو د ټولو نه لومبې خپل دې خبرې له راځم چې موږ ووټ خپل کم ځای کې استعمال کو کم ځای کې ورکو حقدار خلک د دې ووټ څوک دی نو که موږ سوچ وکړو نو حقدار خلک د دې ووټ هغه دی چې هغه ستا په غم خادۍ کې او په تکلیف کې په پریشانۍ کې په داسې یو دغه کې ستا په محله کې داسې یو امیدوار پاتې کېږي چې هغه ستا په هر غم دک درد کې ستا سره هر وخت ولاړي او چې وګورې نو د بل محلې والا د بل مسلمان ورور سره هغه هم ولاړي په منډه ترړه کې وي او تعمیراتي کارونو ته د هغې وګورې نو تعمیراتي کارونه هم کوي دیندار ومي پرهیزګار ومي ایماندار ومي تقوادار ومي دیانتدار ومي نو داسې خلک چې نو بیا شاته پرېښودل نه دي پکار هغوی له بیا ووټ ورکول لازمي دي داسې خلک په معاشره کې شته کم دي خو شته لازمي دا نه چې نشته که موږ کوشش وکړو او هغه خلک راوچت کړو چې کم داسې خلک اکثر شاته پاتې دي ولې چې زمونږ موږ سوچ وکړو نو زمونږ چې نو دا یو رواج جوړ شوی دی چې موږ ووټ په خپل یو قوم پرست رول ورکو یا به شخصیت پرست رول ورکو یا به ګورو چې یاره ډېر مالدار دی او ډېره په غټه سټه باندې دی نو دله به ووټ ورکو یا به دې ته موږ سوچ کوو چې یاره ووټ ورکو دا خو داسې کس دی چې دی چې نو په سپینو کپړو کې ګرځي او بار ملکونو ته لاړ شي نو هم په شلوار کمیس کې ګرځي نو دا ووټ چې نو دله ورکو د تلو دا سټایل چې دی د ناستې ولاړې دا سټایل چې دی نو دې نه خلک یېرېږي نو ووټ موږ داسې سړي له ورکو باقي هغه موږ لکه هېڅ فایده بلک له ورکوي او که نه ورکوي او ما تا لږ څه فایده هغه راکوي که نه راکوي خو چې دی نو د هغه یو سټایل چې دی نو هغه ډېر زبردست دی نو لومبی خو موږ د داسې غلطو شکار شو بیا موږ ګورو چې زموږ د قوم نه یو کس ولاړلی یا زموږ یو پښتون رور ولاړلی یا یو بل ژبې والا رور ولاړلی نو موږ دا سوچ کوو چې یاره دا خو زموږ ژبې والا دی زموږ قوم والا دی نو راشي د ووټ دله ورکو بل چارې نه ورکو که بل قوم والا کس چې دی نو هغه مخې ته لاړ نو هغه مخې ته نه پرېږدو
آیا هغه بل کوم والا کس چې دی نو هغه دیانتدار هم دی کار کول والا هم دی د ملک د فایدې لپاره هم دی زما ستا په غم دغ درد کې هغه زمونږ سره سره ولاړ دی خو نه موږ سوچ کوو چې موږ هغه مخې ته رانشي ولې چې زمونږ په دې قوم کې چې کم زمونږ د ورور ولاړ دی چې دی شاته نشي بلکې په کار کې دی صفر دی بالکل څه کار هم نه کوي څه فایده هم نه کوي خو موږ ولې چې قوم پرستی کوو نو موږ به دی مخې ته بیا وسره دا غلطي دویمه غلطي زمونږ په دې کې ده نو زما عزتمندو د ووټ اصل حقدار ما تاسو ته لومبه هم دا خبره وکړه که یو کس پرهیزګار وي هغه مزګزار وي او هغه د الله او د الله د رسول په لار باندې چلیږي نو دا کې دې نشي چې هغه ما او تاسو سره دوکو هغه ډېر بد کوي خو چې نو هغه پس د کې به ترس د الله نه بغیر لازمي وي او هغه بچنه زما تبا چې نو نه نو دا لکه فائدہ خو برابر رسي دا چې خو بنې چې خالص په زماستانه به ووټ واخلي او د ووټ په ورځ کې به زماستانه چې نو نزدیکيږي د ووټ نه بعد بچنه نو ماته هغه بیا پستر کوم نه نو موږ له داسې خلکو انتخاب پکار دی موږ سترګې پټې نه دي موږ له سوچ فکر پکار دی موږ له داسې خلکو انتخاب پکار دی چې هغه په دین باندې پويږي چې هغه زماستانه لپاره په اسمبلی کې د دین یو خلاف یو خبره وشي چې هغه ته پته چې بای دا خبره د دین خلاف ده او هغه ودرېږي او زما ستاره دین حفاظت وکړي دا خبره رد وکړي دا هغه کم خلک دي زما عزتمندو دا زمونږه او تاسو دا ایمان دی چې علما کرام چې دا د انبیا وارثان دي او د انبیا وارثان چې دا چرته هم تاسو سره دوکه نشي کولای دا چرته هم تاسو سره غلط نشي کولای دا چرته هم تاسو سره ناجایز نشي کولای نو کومنګا او تاسو دا سوچ وکړو چې موږ په دې معاشره کې په دې وسنی د ملک په دې حالاتو کې په دې معاشره کې موږ علما کرام مخې ته راولو په دې فیلډ کې نو تاسو څه خیال لرئ چې زمونږه د معاشره به او زمونږ د نظام به څومره درست شي زما خو 100% دا یقین دی چې ان شاء الله د الله فضل و کرم سره او زما ستا د ووټ د ورکولو په قربانۍ سره الله پاک په دې ملک اسلامي نظام هم راولي او الله پاک په دې ملک شرعي نظام هم راولي او الله پاک په زمونږ د ملت تمام صورتحال چې دا به الله پاک دوست حکومت ته د داس یو سړي انتخاب کو چې هغه په خپل نموز ورزي نو لا او دس ورزي هغه به زما ستا په باره کې زما ستا د بچیانو په باره کې هغه څه سوچ د عمل ته کلمې په نوم باندې آزاد شوی دی د عمل چې نو د دې مقصد دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا زموږ اسلامي ملک دی په دې کې ما او تا غواړم چې په دې کې راشي اسلامي نظام هغه به راځي زما ستا په ووټ باندې نو که ووټ موږ داسي بے ځای ووټ ورکو او بیا وروسته خبرې کوو چې زموږ په ملک کې حالات داسي شو زموږ په ملک کې داسي پریشانی رااله زموږ په ملک کې د اسلام خلاف داسي بل پاس شو نو بیا ماته ګیله سره کو یا ماته لګیلن را په کار ور چې موږ ووټ ورکړل داسې ځای کې دي نو موږ له د ووټ انتخاب داسې ځای کې پکار دی چې په کم سړی چې دی نو د ملک او د عوام د پاره شپه ورځ منډې ترړې وي خدمتونه کوي هغه هر چا تخکاریږي چې سترګې پټې نه وي نو ما تعالی انتخاب د داسې سړي پکار دی چې هغه دیانتدار وي ایماندار وي مزګزار وي او د اسلام په ټول نظام باندې هغه پوهیږي نو ما تا کړ داسې سړي انتخاب وکړو نو ان شاء الله موږ به چرته هم پریشان نه یو او الله پاک په زموږ د عمل چې نو خوشاله کړي زموږ په ملک کې به ترقی راوړي الله رب العزت موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي